अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन ज़मंगा द 7th क्लास द पाराना लेसन नंबर 1 दे और लेसन नंबर 1 के बमंगा एक्सरसाइज 1.1 को मंग द 6th 7th 8th द पाराना द मैथ्स वीडियोस हम शुरू करी दी नो तासो कम कसानो ज़रूरती د شپږم اووم اتم نو پښتو ټیوټر چینل باندې تاسو د دې درې واړه کلاسونو دپاره د میتھس کلاسونه کتی شئ. دې نه علاوه د 9 10 دپاره د مخکې نه زمونږ فزیکس او میتھس جاری دی، هغه هم تاسو په پښتو ټیوټر چینل باندې کتی شئ. ویډیوز لازما لایک کوئ او چینل لازما سبسکرایب کوئ چې هر ویډیو تاسو ته په ټیم باندې میلاویږي. په دې ایکسرسایز کې کومې کوېسچنې چې ورکړي دي د دې ټولو تعلق د سیټ د لیکلو طریقې سره دی. سیټ مونږ په دریو طریقو سره لیکلی شو. یو زمونږ سره ټیبلر فارم دی، دویمه طریقه زمونږ سره ډسکرپټیو او دریمه طریقه سیټ بلډر فارم. په دې دریو طریقو سره مونږه سیټ لیکلی شو. ټیبلر فارم او ډسکرپټیو فارم تاسو په 6 کې هم ویلی دي. دلته پکې نوې یو طریقه سیټ بلډر فارم، دا پکې یو نوې طریقه تاسو ته ښایي. ټیبلر فارم زمونږ سره هغه طریقه ده په کوم کې چې مونږه ټول ایلیمنټس د یو لیست په شکل کې ولیکو، په کاماز باندې جدا کو. دغه زمونږ سره ټیبلر فارم دی. مثال په طور مونږه نیچرل نمبرز لیکو 1 2 3 4 5. دا ما په ټیبلر فارم کې د 5 پورې یعنی لیس دین 6 نیچرل نمبرز لیس دین 6 دا ولیکل. هر یو ایلیمنٹ میں یو په یو ولیکو نو دې ته مونږه ټیبلر فارم وایو. دا که زه په ډسکرپټیو فارم کې لیکمه نو د دې لپاره به یوه جمله داسې استعمالومه چې دا ایلیمنټس ترې ظاهریږي. نو که زه د دې لپاره داسې ولیکم چې د سیټ اف نیچرل نمبرز لیس دین 6، the set of natural numbers less than 6 چې د 6 نه کم نیچرل نمبرز دی. نو د 6 نه کم څه دي؟ 5 ته کم دی، 4 ته کم دی، 3 ته کم دی، 2 او 1. نیچرل نمبر شروع کیږي زمونږ سره د 1 نه. نو دا زمونږ سره ډسکرپټیو فارم کې ولیکلی شو. اوس که دا زه په سیټ بلډر فارم کې لیکمه نو د سیټ بلډر فارم دپاره به تاسو علامتونه استعمالوئ. د نیچرل نمبرز دپاره مونږه n سمبل استعمالو، هول نمبرز د پاره ډبلیو استعمالو، دغه شان د پرایم نمبرز د پاره پی استعمالو، اډ د پاره او، ایون د پاره ای، ریل نمبرز د پاره آر. نو چې دا سمبلز تاسو ته یادي. دغه شان چې تاسو پرایم نمبرز پیژنئ، ایون پیژنئ، اډ پیژنئ. پرایم نمبرز هغه نمبرز دي کوم چې زمونږ سره په دو باندې په خپل ځان او په 1 باندې پوره تقسیمیږي، د دې نه علاوه په بل نمبر باندې پوره نه تقسیمیږي. نو هغې ته مونږه پرایم نمبرز وایو.
او اډ نمبرز زمونږ څخه هغه نمبرز دي کوم ته چې مونږ په پښتو اردو کې تا قداد وایو چې په دو باندې پورا نه تقسیمیږي هغې ته اډ نمبرز وایي چې په دو پورا تقسیمیږي هغې ته ایون نمبرز یا جفت اعداد ورته وایي. سیټ بلډر نوټیشن کې بعد دا هر یو سیټ چې تاسو لیکئ نو اول به لیکئ ایکس سچ دیټ ایکس د دې ځای پورې په هر ایکس سچ دیټ ایکس نو بیا ایکس بیلانګز ټو چې دا کم سیټ نمبرز دي دا د نیچرل سیټ نمبرز دي نو ایکس بیلانګز ټو ان. خو نیچرل نمبرز خو زموږ سره بېشماره دي انفاینایټ نمبرز دي نو دلته به پکې تاسو لیمټ وښایي لیس دین 6 and دا نشان د اینډ دی and x is less than 6. x چې زمونږ سره یو ممبر ظاهری د دې سیټ هر کله چې د x تعلق د نیچرل نمبر سره دی او x ورکوټی دی د 6 نه x ورکوټی دی د 6 نه. اوله کې موږ وویل چې x د دې سیټ یو ممبر ظاهری x سچ دیټ x یو ممبر ظاهری هر کله چې سچ دیټ هر کله چې x تعلق د نیچرل نمبر سره دی and x is less than 6 د چې نه واړه یا دا حصه موږ داسې لیکلی شو چې x less than or equal to 5 less than are equal to 5 نو په دې کې 5 هم شامل شو چې دا لاندې کرښه ورسوي نو دا equal to وایو 5 پکې هم شامل دی او د 5 نه واړه نو د 5 نه واړه 4 3 2 1 دا نمبرز دي نو دې کې اوس زموږ سره د 1 نه والا تر د 5 پورې ټول نیچرل نمبرز شامل شو او په ډسکرپټیو کې داسې لیکلی شو. اوس مونږ په دې باندې ایکسرسایز 1.1 د دې کوېسچن سالف کوو. اولنی کوېسچن تاسو له درکړی دی کوېسچن 1 write the following sets in descriptive form. په descriptive form کې دا سیټونه لیکل دي. اولنی ای درکړی دی د 1 نه والا تر د 10 پورې نیچرل نمبرز دي. دا نیچرل نمبرز په ډسکرپټیو فارم کې مونږ ظاهرو نو مونږ دا لیکلی شو پښتو کې زه دا ویلی شم چې د 11 نه واړه نیچرل نمبرز پښتو کې زه داسې جمله ویلی شم یا اردو کې چې زه ویم نو داسې ویلی شم چې 11 سے چھوٹے نیچرل نمبرز قدرتی اعداد او انګلیش کې که زه ویم نو د سیټ اف نیچرل نمبرز لیس دین 11 یا لیس دین آر ایکول ټو 10 لیس دین آر ایکول ټو 10 خو مونږ عام طور د دې نه غټه انسه واخلو او لیس دین هغه انسه ووایو نو دا پکې ټول شامل شي. نو ډسکرپټیو به داسې شي چې د سیټ of natural numbers less than 11 نو دا زمونږ څه په ډسکرپټیو فارم کې دا به دغه کې نه بندو بس دغه شان سره موږ به ولیکو د سیټ آف نیچرل نمبرز لیس دین 11. بل کوېسچن 2 نمبر بی یو سیټ یې راکړی دی په دې کې ایلیمنټس A B C
डी ای او اف. لیټرز یې د انګلیش لیټرز یې راکړي، خو څو یې راکړي؟ اولني شپږ یې راکړي دي، شپږ لیټرز دي. نو ډسکرپټیو فارم زه دې ویلی شم چې د سیټ of first 6 English alphabets, the set of first 6 letters of English alphabets. دا زه داسې ویلی شم the set of first 6 letters of English alphabets. دا زما سره په ډسکرپټیو فارم کې ولیکلی شو. سی یو سیټ یې راکړی دی او 2 4 6 8 10. دا 2 4 6 8 10 دا زمونږ سره ایون نمبرز دي، جفت تعداد دي. جفت تعداد هغه کم چې په 2 باندې پوره تقسیمیږي. جواب به ستاسو سره په انټیجرز کې روغه هندسه به وي، روغ عدد به وي، په فریکشن کې به نه وي. نو سی نمبر 2 4 6 8 10 2 4 6 8 and 10 دای مونږ لا په ټیبلر فارم کې راکړی دی. دا چې اوس مونږ ډسکرپټیو فارم ته اړو، نو اول چې تاسو ته دا پته وي چې دا زمونږ سره کم قسم نمبرز دي، نو دا زمونږ سره ایون نمبرز دي. د ایون دپاره مونږ کم سمبل استعمالو؟ ای ورله استعمالو. نو تاسو لیکلی شئ the set of first دا سو دی 1 2 3 4 5 اولنی 15 دی. first 5 positive the set of first positive او دا زمونږ سره positive even numbers. even numbers دی او positive even numbers دی. نو the set of first 5 positive even numbers دا په ډسکرپټیو فارم کې ولیکلی شو. डी تاسو له درکړی دی 2 3 5 7 11 13 17 19 2 3 5 7 11 13 17 19 13 17 19 صحیح. دا زمونږ سره تاسو که دې ته وګورئ نو دا اول معلوم کړئ چې دا کم قسم نمبرز دي. نو دا پرایم نمبرز دي. پرایم نمبرز هغه نمبرز ته وایي کم چې په 1 باندې پوره تقسیمیږي او په خپل ځان باندې پوره تقسیمیږي. لکه د دې نه تاسو 2 راوالئ نو 2 پوره په 1 باندې تقسیمیږي او په 2 باندې پوره تقسیمیږي. د پرایم نمبرز اصل ډیفینیشن داسې دی which has only two divisors. کم چې صرف 2 ډیوایزرز د هغې کیدی شي، یعنی په 2 مختلفو اعدادو باندې دا پوره تقسیمېدی شي. نو دا 2 زموږ څخه په 1 باندې پوره تقسیمیږي او دا 2 په 2 باندې پوره تقسیمیږي. خو پوره تقسیمېدو نه مطلب دا دی چې دې کې به ډیسیمل فارم ته نه وړي، انټیجرز کې به جواب جوړیږي. دغه شان 5 که تاسو واخلئ 7 11 13 نو دا زموږ
صرف دوه ډیوایزر د هر یو دپاره کیدی شي، د دوو نه زیات نشي کیدی. نو دا زما څه پرایم نمبرز دي. نو زه به ولیکم the set of first. So 1 2 3 4 5 6 7 8 8 prime numbers دی اولنی. the set of first 8 prime numbers. اولنی 8 prime numbers دا زمونږ سره جوړي. دا و کوېسچن نمبر 1. څلور پارټس پکې وو. اوس مونږه کوو کوېسچن نمبر 2. کوېسچن نمبر 2 کې وایي write the following sets in tabular form. کوم سیټونه چې درکړي دا په ټیبلر فارم کې ولیکئ. اولنی سیټ یې موږ له راکړی دی the set of first 5 multiples of 5. the set the एक नंबर the set of first 5 multiples of 5. د 5 دپاره اولنی 15 ملټیپلز. نو اولنی 15 ملټیپلز زمونږ سره دا کیدی شي چې 5 لا په 1 کې ضرب ورکوي نو 5 بشي، په 2 کې ملټیپلای کوي 10 بشي، په 3 سره 5 ملټیپلای کوي 15 بشي، 4 سره ملټیپلای کوي 20 بشي، او په 5 سره ملټیپلای کوي 25 بشي. نو دا زمونږ سره په ټیبلر فارم کې ولیکلی شو. بل کوېسچن یې په دې کې درکړی دی the set of natural numbers between 10 and 20. the set of natural numbers between 10 and 20. د 10 او د 20 په درمیان کې چې کم نیچرل نمبرز دي نو نه پکې دا 10 شامل دی نه پکې ګوره 20 شامل دی. 10 او 20 نه علاوه ځکه چې بټوین مطلب دا دی چې په مینس کې دننه چې پکې کم ایلیمنټس په مینس کې راځي. نو دا تاسو په ټیبلر فارم کې چې لیکئ 11 12 13 14 15 16 17 18 او 19 پورې شو. 20 پکې نه دی شامل او نه پکې دلته 10 شامل دی ځکه چې د 10 او د 20 په درمیان کې نه دا زموږ سره په ټیبلر فارم کې ولیکلی شو. بیا دریم نمبر پارت په دې کې ورکړی دی the set of the names of the days in a week. the set of the names of the days in a week. په هفته کې چې کومې ورځې دي د دغه ورځو نومونه. نو په هفته کې 7 days دي. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday,
وینسډے تھرسډے او فرایډے دا زمونږ سره 7 days of the week مونږ په ټیبلر فارم کې ولیکل. دا ډسکرپټیو فارم او دا ټیبلر فارم شو. په دې کې دریم دا زمونږ سره 3rd نمبر وشو. اوس 4th نمبر. 4th number, the set of the positive even numbers less than 10. The set of positive even numbers less than 10. د 10 نه واړه ایون نمبرز مطلب جفت تعداد چې په 2 باندې پورا ډیوایډ کیږي. نو جفت تعداد د 10 نه کم نو 2 بشي 4 6 او 8. 10 پکې نه دی شامل ځکه چې لیس دین 10 یادوي. نو دا زموږ سره په ټیبلر فارم کې ولیکلی شو. دا څلور پارټس یې موږ له راکړي وو. اوس موږ ځو کوېسچن نمبر 3 ته. رایټ د فارمینګ سیټس اینڈ سیټ بلډر فارم. سیټ بلډر فارمز کې اوس لیکل دي علامتي طریقه چې کومه د سیټ لیکلو ده په هغې به موږ کوېسچن لیکو. په دې کې اولنی ا سیټ درکړی د 1 نه واخله تر د 20 پورې نیچرل نمبرز درکړي دي. 1 2 3 up to 20. د 1 نه والا تر د 20 پورې تاسو له نیچرل نمبرز درکړي دي. اول دې ته تاسو ګورئ دا کوم قسم نمبرز دي. نو دا نیچرل نمبرز دي. نو تاسو لیکلی شئ x such that. دا به د هر یو سیټ بلډر نوټیشن کې چې لیکئ هغې نه مخکې به دا لیکئ x او دا سلیش چې موږ وکړو دې ته such that. x such that x belongs to n. دویم سټپ به دا چې x belongs to. نو د دې سیټونو خپل نومونه دي. نیچرل نمبرز، ایون نمبرز، آډ نمبرز، پرایم نمبرز چې دغه تاسو پیژنئ. چې تاسو اول دا آیډنټیفای کړئ چې دا زموږ څخه کم قسم ایلیمنټس دي، د کم سیټ والا دي، ایون والا دي، آډ والا دي، نیچرل دي، هول نمبرز دي. نو x belongs to n. بیا به نیچرل نمبرز هم زموږ سره انفاینایټ دي، ایون نمبرز هم انفاینایټ دي، دغه شان آډ نمبرز، پرایم نمبرز دا ټول زموږ سره انفاینایټ دي. نو که چېرې تاسو ته حد ښودلی چې د کم حد نه د کم حده پورې، نو په دې اینډ نه پس به هغه حدود وښایې چې د کم ځای نه د کم ځای پورې. نو دا خو د اوله نه شروع شوي دي او د 20 پورې دي. نو زه به ولیکم چې x less than or equal to 20. less than or equal to. or equal to مطلب دا چې دا 20 پکې هم شامل دی. دلته 20 شته. نو less than or equal to 20. یا که زه دا equal to نشان ورسره کوم نو بیا به دا 21 شي. less than 21 چې د 21 نه واړه. نو د 21 نه ورکوټه 20 دی، بیا 19 دی، بیا 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. دا زموږ سره د 21 نه کم نیچرل نمبرز چې کوم دي هغه زموږ سره په دې طریقه باندې. نو دا کم طریقه شوه دې ته سیټ بلډر فارم وایي یا سیټ بلډر نوټیشن ورته وایي. سیټ بلډر نوټیشن.
بل یې درکړی دی بی سیټ یې درکړی دی په دې کې اے ای آی او یو. اول دې ته وګورئ چې دا خاص لیټرز یې د انګلیش راغستي دي. دې ته موږ یو خاص نوم وایو. څه ورته وایو؟ واولز ورته وایي. واولز. نو زه چې دا په سیټ بلډر نوټیشن کې لیکم نو اولنی سټپ به دقه چې ایکس سچ دیټ، بیا به ولیکئ ایکس از a vowel of English alphabets. دا زمونږ سره د انګلیش الفابیټس ایکس که د بی دا هر الیمنٹ مونږ په ایکس سره ظاهرو، هر الیمنٹ د پاره مونږ ایکس اخلو. د دې ا د پاره هم ایکس اخلم، د ای د پاره، د آی، د او، د یو، د هر یو د پاره زه ایکس سپوز کوم چې دا زما سره ایکس یو الیمنٹ دی. هر کله چې ایکس څه شی دی بیا د ایکس ډیفاین کوو چې ایکس څه شی دی، نو ایکس از ا واول اف انګلیش الفابیټس. ایکس زموږ سره بل څه شیز نه دی، د انګلیش د الفابیټس یو واول. نو چې ایکس زموږ سره واول ظاهري نو ا هم واول دی، ای هم واول دی، آی او یو دا ټول واولز دي. نو مطلب دا چې دلته ټول واول زما سره پکار دي. بیا سی څلور کیپیټلز اف پروینسز یې تاسو له درکړي دي: پېښور، لاهور، کراچي او کویټه. د په ټیبلر فارم کې درکړي دي ټول څلور واړه کیپیټلز د پروینسز کیپیټلز هغه درله درکړي دي. دا چې سیټ بلډر نوټیشن کې لیکم ایکس سچ دیټ، ایکس کا ماته پروینس اف کیپیټل اف پاکستان ظاهري، نو سچ دیټ ایکس از د کیپیټل of province in Pakistan. د سی سیټ هر الیمنٹ مونږه ایکس واغستو، هر یو الیمنٹ د دې ما ایکس سپوز کو، بیا مې ایکس ډیفاین کو چې ایکس څه شی دی. نو ایکس زمونږ سره د پاکستان د یو پروینس کیپیټل دی، د یو پروینس کیپیټل دی. نو د پروینس کیپیټل زمونږ سره پېښور هم کېدی شي، لاهور هم کېدی شي، کویټه او کراچي هم کېدی شي. نو مطلب دا چې د دې نه څلور واړه کیپیټلز اف پروینسز دا ظاهریږي. او ډي the set of odd numbers, the set of odd numbers. دا موږ له په ډسکرپټو کې راکړی، نو په ډسکرپټو کې موږ بیا کرلی بریکټس نه ورکو. د سیټ اپ آډ نمبرز، آډ نمبر تا قدادو ته وایي چې په دو باندې پوره نه تقسیمیږي، هغې ته آډ نمبرز وایي، په او سره ظاهریږي.
लका 1 3 5 7 9 دا زمونږ څه آډ نمبرز دي. دا چې زه په ډسکرپټیو فارم کې لیکم نو په سیټ بلډر نوټیشن کې لیکم نو زه به ولیکم x such that x belongs to n. x such that x belongs to o. odd numbers دي نو odd numbers په o سره ظاهریږي x such that x belongs to o. نو دې کې ټول odd numbers infinite odd numbers په دې کې شامل شو چې هر یو x څه شی دی د odd number هر یو نمبر چې دی هغه موږ په x سره ظاهرو. نو مطلب دا چې ټول پکې شامل دي. په دې کې موږ ته څه حد نه دی ښودلی لیمټ نه دی ښودلی. نو x such that x belongs to o. بس دغه زمونږ سره د دې سیټ بلډر نوټیشن شو. دا کوېسچن نمبر 3 فایزه او ندیم د دې کوېسچن نمبر 3 لاندې کې تاسو وګورئ پکچر کې. نو په دې کې دوی خپل انسر د دې دپاره لیکلی دی دا سیټ بلډر نوټیشن کې چې x such that x belongs to n and x greater than or equal to 1 less than 4. په دې کې ندیم چې دی نو هغه انسر لیکلی 1 2 3 د دې لپاره انسر لیکلی 1 2 3. فایزه چې ده نو هغې د دې لپاره 1 2 3 4 دا انسر لیکلی دی. نو په دې کې زموږ سره د دې انسر موږ ګورو چې زموږ سره څه جوړیږي. نیچرل نمبرز خو په کم حدودو کې 1 او پکې 1 ورسره هم پکې شامل دی چې لاندې دا کرښه ورسوي نو ایکول ټو نو 1 پکې هم شامل دی 2 3 دا پکې شامل 4 پکې نه دی شامل ځکه چې دلته وایي لیس دین 4 ایکول نشان ورسره نشته چې کله لاندې دا کرښه ورسوي نو بیا به پکې 4 هم شامل وي. دلته 1 پکې ځکه شامل دی چې دې سره لاندې ایکول ټو نشان هم دی. نو 1 شو 2 شو او 3 1 2 او 3 دا انسر زمونږ سره جوړیږي او دا انسر ندیم لیکلی. نو لحاظه د ده انسر چې دی دا ټیک دی. فایزه غلطي دا کړې ده چې هغه 1 هم لیکلی پکې او 4 یې پکې هم لیکلی دی. نو دا دواړه پکې هغې منشن کړي دي دواړه نه دي پکار صرف دا 1 پکې پکار دی. نور به د 4 نه واړه چھوٹے دا 4 سے چھوٹے هغه 3 او 2. نن دپاره دا پوره ده. تاسو ویډیوز لازما لایک کوئ ویډیوز ګورئ هم او چینل که تاسو نه سبسکرایب کړئ نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خپل ملګري که ستاسو په 8 کې 7 کې 6 کې کم کسانی سټوډنټ سي نو هغوی ته هم دا لینک چې دی دا ورکئ پښتو ټیوټر چینل سبسکرایب کړي او هره ویډیو بیا هغوی ته په ټیم باندې رسي. نوټیفیکیشنز هم آن کړئ چې تاسو ته هره ویډیو متعلق نوټیفیکیشن ملاویږي. تھینکس الاٹ.